بھائی کله امام وې کنه ولا الضالین نو د مقتدی لپاره حکم دادی چې دی به آمین لولي حدیث کې ډېر زیات فضیلت راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله تاسو آمین وایي نو تاسو آمین او د فرشتو آمین فرشتي په هم آمین وایي ځکه چې د هر سړي سره فرشتي دي نو دا فرشتي د دوه آمین او د دې انسانانو د آمین چې په مانځ کې یو ځای شي نو دا قبولیت ته ډېر زیات نږدې نو وس دا کم آمین چې ویل کېږي په حدیثو کې دوه الفاظ راغلي یو دی آمین بالجهر یو دی آمین بالسر احناف په آمین بالسر باندې عمل کوي آمین بالجهر دی ته ویل کېږي چې سړی دومره تیز وای چې د سره د اخواته کسې واوري دا طرف ته او دې طرف ته چې دا واوري دی ته آمین بالجهر ویل کېږي په زور سره چې دا ملګری واوري او دا ملګری واوري او یو دی آمین بالسر چې دې په خپل باندې د غوګونه واوري په پټه باندې ویل چې د غوګونه واوري او یو دی آمین بالشر آمین بالشر دې ته ویل کېږي چې په جمعات کې سم غوېمه جوړه کی آمین او ټول په اړه باندې وای دا دی آمین بالشر ولې دونه په تیز باندې وای حدیث کې دوه الفاظ راغلي د دینه سیواره ته ثابت کا یو دی آمین بالجهر آمین بالجهر دې ته وای چې تاسو سره دې طرف ته او دې طرف ته ملګری واوري یو دی آمین بالسر په پټه باندې چې تاسو خپل غوګونه واوري یو دی آمین بالشر چې ټوله واوري چې لکه دلته پکې کسان ولاړ دي وره لہذا دغه حکم دی الله تعالی د عمل کول توفیق